أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا صفا صفا بیانوي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مونږ دا نازل کړي دي د قرآن په حیثیت سره په عربی ژبه کې د پاره د دې چې تاسو اهل عرب په خپه هوشي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تاته د دې قرآن د وحی کولو په ذریعہ په بهترینه طریقې سره واقعات او حقیقتونه بیانوو کنه نو د دې نمخ کې خو د دې سيزونو نه ته بالکل نه خبره وې إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا د هغه وخت خبره ده کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل بابا جی ما خوب لیدلې دي چې یو لستوري دي او نور او سپوږمۍ ده او هغه ما ته سجده کوي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين په جواب کې ورته پلار وویل زویا دا خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په آزار پسې در پسې شي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکار دشمن دی وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم او همدا سی بکیږي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستا رب تا د خپل کار د پاره خوښ کړي او تا تبا د خبرو حقیقت ته د رسیدلو چل اوخی او پتا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سي پوره کړی لکه څنګه چې د دین مخکې هغه ستا په بزرګانو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام باندې خپل نعمت پوره کړی دی یقینا چې ستا رب خپوها او د حکمت خاوند دی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او داغه درونو په قصه کې د دې تپوس کوونکو د پاره لوی نخدي إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين دا قصه داسې شروع کیږي چې داغه رونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د ضرور دوه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات فخ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو
رښتیا خبره دادا چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نو یوسف وجنی یای چرته وګرځوي چې تاسو د پلار مخه یوازې تاسو تشي د دې کار کولو نه رستو بیا نیکان جوړ شي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. پدې باندې په هغوی کې یو ویل یوسف وجنی ما کو خامخاسو کوي نو دې په یو جوړ کوی کې واچوي یو لاروي قافله به راو باسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. دا فیصله وکړه او هغوی لاړل. خپل پلار ته وویل بابا جی تو ولی د یوسف په عقله په مونږ باور نه کوي او حال دا دی چې مونږ داغو رښتینی خیرخوا یو. سباله زمون سره اولېګا صبح اخري اسکی او په لوبو با هم زړه خوشاله کړي. مونږ داغو د حفاظت لپاره موجود یو. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار ورته ویل ددو بوتلل ما غم جنوي او زما سره یره دا چې چرته شرمخي اونخري کله چې ستاسو د فکر نوي. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغوی جواب ورکړو کو ډیرانه شرمخ وخړو او مونږ دومره لوی ډله یو نو بیا خو به مونږ ډیر بیکاره یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دغشان چې په ډیر کوششي کله هغه بوتلو او هغوی فیصله وکړه چې دې په جوړ کوهي کې پرېږدو نو مونږه یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت راشي چې تبا دې خلکو ته داغوی دا کار وریادوي دوی د خپل کار د انجام نه خبر دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما خامغوی په جړه انګولا خپل پلار لراغلل او ورته ویل بابا جی مونږ د منډي مقابله کوله او یوسف مونږه د خپل سامان سره پرې خو دیو چې په دې کې شرم خراغه او هغه اوخړو. ستابه زمون په خبره باور ناراضي اگر کو مونږه رښتینی یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف په قمیص باندې د دروغ وینه لګولې و او راي وړو چې دای واوریدل نو پلار ورته وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو لوی کار آسان کړو ډېر خدا صبر وکوم او په ښه طریقه به صبر کوم کوم خبره چې تاسو جوړوي په هغه باندې خاص د الله نه صبر غوښتل کېدی شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هل ته یو قافله راغله او هغوی خپل اوبو والا دوبو راوړلو د پاره الیګو اوبو والا چې کوهی ته بوقور واچولا نو یوسف ولیدو او چغې کړه مبارک شه دلته خو یو هلک دی هغوی د تجارت د مال په خیال دې پټ کړو حالکه سچ هغوی کول الله دا غینا خبردار وو. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اخر دا چې هغوی هغه په لږ قیمت باندې په 100 درهمو خرڅ کړو او هغوی داغه د قیمت په معاملې کې د زیاتې تمدار نه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د مصر کم سړي چې دی واغستو هغه خپل خزي ته وویل دې په ښه طریقه ساته کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدمن ثابت شي یا دې مونږه خپل ځای جوړ کړو په دې طریقه مونږ د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معاملې باندې د پوهېدلو د پاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو. الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او هر کله چې هغه پر ځوانۍ ته ورسېدو نو مونږ ورلا د فیصله کولو طاقت او علم ورکړو په دې طریقه مونږه نیکانو خلکو لا بدل ورکو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. د کمی خزی په کور کې چې هغه وو هغه د دې سره د مینتو پسته خبرې شروع کړې او یو ورځی دروازه بند کړې او وی ویل چې راځه. یوسف ورته ویل په الله پوری پناه غواړم زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅ خلاصې نشي مونږ. هغه د دې طرف ته وړاندې شو
او یوسف هم داغه طرف ته وړاندې کېدو کچري د خپل رب دلیلی لیدل نه وي داسې وشو د پاره د دې چې مونږه د دنیا بدی او بهایي لري کړو په حقیقت کې هغه زموږ په غوړه بندگانو کې وو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم اخر دا چې یوسف وړاندې او هغه رستو دوانو دروازې طرف ته منډه کړه او هغه درستونه د یوسف قمیص پر راخکلو اوښلو د دروازې سره دوانو داغه خاون حاضر ولیدو داغه پلیدو سره خزي زر اویل څه سزا ده داغه سړي چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دې نه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دکلی شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين یوسف ویل هم دې زمادن خلولو کوشش کولو دغه خزي د خپل کورنۍ یو سړي مناسبه گواهی پیش کړه چې کو د یوسف قمیص د مخ نشلې دلې وی نو خزر اختینی دا او دې دروژن دی وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ او که د قمیص د ورستو نشلې دلې وی نو خزه دروغجن ده او دې رښتینه ده فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين چې خاوند یو قتل چې د یوسف قمیص د شاده طرف نشلې دلې دی نو وی ویل چې دا ستاسو د خزو مکرونه دي واقعي ستاسو مکرونه د لوی غضب وی اے یوسف دا خبره شاته وګرځوا او اے خزي ته د خپل ګناه معافي وغواړه ته په اصل کې خطاکار وې وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين د خار خزو په خپلو کې مشوره کړه چې د عزیز خزه په خپل ظلمي غلام ورپسې شوی دا منی لیونه کړی دا زمون په خیال خو هغه ښکارا غلطي کوي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هغه چې داوی دا د مکر نه ډکه خبري واورې دي نو هغه راو غختلې او داوی د پاره تکیادار مجلس ولګو او په میل مستیا کې د هر خزي مخې ته یو چاړه کې خودلا بیا عین په هغه وخت کې کله چې هغه د خوراک د پاره میوه پرې کولې هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخې ته راوځه کله چې داغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل
او یو ناسا پای چغې کړې حاشا لله یعنی پاکی دا الله لرا دا سړی خو انسان نه دی دا خو یو بزرګه فرښتہ ده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين د عزیز خزی اویل اومولیدو دا د هغه سړی چې د دې په حق له تاسو په ما پوری خبري جوړولې بشکا ما کوشش کړې وو چې دې په ما عاشق شي خو دې بچ پاتې شو خو دې زما خبره نه مني نو قید بکړي شي او ډېر بخوار او ذلیل شي قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين یوسف علیہ السلام اویل اے زما ربا قید می دهغه کار په نسبت ډیر خوښ دی کم چې دوی زمانه غواړي او کچري تا د دوی مکرونه زمانه من نکړل نزبد د دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم داغه رب داغه دعا قبول کړه او داغه خزو مکرونه داغه نه دفع کړل بشکا هم هغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه په دی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بیا دا غوی په خیال کې راغله چې د یوې مودې د پاره د قید کړي حالکه هغه داغه د پاکوالي او د خپل خزو د نخرو خکاره نخې لیدلې وي ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قید خانه ته د دې سره دوه غلامان نور هم داخل شو یو ورځ په هوی کې یو دته اویل ما په خوب کې لیدل دي چې زه شراب نه چوړم بل اویل ما لیدل دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتی دي او مارغان خوري دوه اویل مونږ ته د دې تعبیرونه او خیا مونږ ته تو یو نیک سړی ښکارې قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون یوسف ورته وویل
دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي داغه دراتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه او خیم دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ترا کړی دی واقع دا چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دي دا چې په الله ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی دا زمون دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بلچا بندگان کړی نه یو لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اے د جیل ملګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټول باندې غالب دی تاسو چې هغه پرېګ دی او د بلچا بندگی کوي نو هغه خو بس تش یو سو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورلا ایخي دي الله دا غوي د پاره سند نه دی نازل کړي د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بلچا د پاره نشته داغو حکم دی چې به داغونه د بلچا بندگی مکوي دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده هو اکثر خلق پوهیږي نه یا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان اے د جیل ملګرو ستاسو د خوبونو تعبیر داده چې پتاسي کې با یو پخپل رب د مصر په بادشاہ باندې شراب کوي او پاتې شو هغه بل نو هغه با پسولې کیږي او مارغان با داغه سر په ټونګو ټونګو خوري فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو تپوس کولو وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بیا په هغوی کې چې د چا په حق له دا خیال وو چې هغه به خلاص شي نو هغه ته یوسف علی السلام ویل چې خپل رب د مصر بادشاہ ته زما ذکر وکړه لیکن شیطان هغه په داسې غفلت کې واچو چې داغونه خپل رب د مصر بادشاہ ته داغه ذکر کول هیر شو او یوسف علی السلام ډیر کلونه په قید خانه کې تیر کړل وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون یو ورځ بادشاہ ویل ما په خوب کې لیدلې دي چې او سربې غواګانی دي چې او ټپي غواګانی خوري
او د غلې وښنو وګي دي او نور وګي وچ. اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخی کو تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلکو ورته وویل دا خو د ګډوډو خوبونو خبرې دي او مونږه د دې خوبونو په مطلب نه پوهیږو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فهغه دوه قیدیانو کې چې کم بچ شوی وو او ډېر موده پس ورته اوس خبره وریاد شوه. هغه اویل زه درته د دې تعبیر خیم ما لکشان په قیدخانه کې یوسف ته ور اولېګا. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هغه لاړو او یوسف ته وویل اے یوسفا اے رښتینیا ما ته د دې خوب مطلب اوخیا چې اوو سربې غواګانی دي چې اوو ټپي غواګانی خوري او وو شنو وګی دي او وو وچ. شاید چې زه هغه خلکو ته واپس لاړ شم او شاید چې هغه پوه شي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. یوسف علیہ السلام اویل تاسو به وکاله پرلی پسې کرونده کوي په دې دوران کې چې کم فصلونه تاسو اورې به نو داغې نه با بس لګایسا کوم چې تاسو خورئ را بهر کړئ او باقی په خپل وګو کې پرېږ دی. بیا به وکاله ډېر سخت راشي پاغې کې به هغه ټول غلا او خړې شي کوم چې داغه وخت لپاره تاسو جمع کړی وي. که څه پاتې شي نو بس هغه به پاتې شي کوم چې تاسو محفوظ ساتلی وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. د دین رستبا بیا یو کال داسې راشي چې په هغه کې با د باران په ذریعہ د خلکو فریاد واوري دي شي او هغه با رسول نه جوړوي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بادشاہ ویل دې مال راولې خو چې کله د بادشاہ استاد یوسف علی السلام لورغه نو یوسف علی السلام ورته وویل خپل رب بادشاہ لا واپس لاشه او داغونه تاسو کړه چې د هغه خزو څه حال دی کوم چې خپل لاسونه پرې کړی وو. زما رب خو داوی د مکارای نه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نو
نو بادشاہ داغ خزنا تپوسو کړو په هغه وخت کې تاسو ته څه معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف دا عاشق کولو کوشش کړی وو ټول په جمع وویل هاشا لله پاکی دا الله لرا مونږ خو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزو وویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو بشکا هغه بالکل رښتینی دی ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين یوسف علیہ السلام اویل د دین زما غرض داو چې عزیز تا دا معلومه شي چې ما پښیشا داو خیانت نه وکړي او دا چې سو خیانت کوي داغوی مکرونه الله نه کامیابوي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم زس د خپل نفس صفای نکوم نفس خو سره بدای ته آماده کوي سوا د دینه چې پچا زما د رب رحمت وي بشکا زما رب ډیر بخونکې مهربان دی وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين بادشاہ ویل دې مال راولای چې زه دې د ځان لپاره مخصوص کړم کله چې یوسف علی السلام داغه سره خبرې وکړې نو هغه ویل اوس ته زموږ سره عزت او مرتبه لري او ستا په امانت باندې پوره باور ده قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم یوسف علیہ السلام ویل د ملک خزانه ما ته حواله کړه زه حفاظت کوونکی يم او علم هم لرم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين په دې طریقه مونږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام لپاره د اقتدار لار هواره کړه هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت وکاو او د نیکانو خلقو بدله نزای کوو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او د آخرت بدله د هغه خلقو لپاره زیاته بهتره ده څوک چې ایمان راوړي او د الله د یری کار کوي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون د یوسف علی السلام رونه مصر ته راغلل او هغه ته حاضر شول هغه دوی او پیژندل خو دوی داغونه ناشنا وو ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بیا چې کله هغه د دوی سامان په نوکرانو تیار کړو نو د تلو په وخت کې ورته وویل تاسو خپل ناسکرور مال راولای ګورې نه چې زه څنګه ډکه پیمانه ورکوم او څومره ښه مېلمستیا ورکوونکی یم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون کو هغه مو را نوستو نو زما سره ستاسو د پاره هیڅ غله نشته بلکې تاسو زما خواله هم مرازای قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
هغوی وویل مونږ به کوشش کوو چې پلاری را لګلو ته راضي شي او مونږ به داسې ضرور کوو. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام خپل غلامانو ته اشاره وکړه چې د خلکو د غلې کم قیمت ادا کړي دي هغه پټ د دې په سامان کې کېک دی. دا کار یوسف علیہ السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال او پیژني یا به د دې سخاوت احسان منشي او شاید چې بیا واپس راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار لاړل نو ویل بابا جی د بیا د پاره په مونږ باندې غلط بند شوی دا نو ته زمون رور زمون سره اولېګا چې غلط لراوړو او داغه د حفاظت مونږ ذمہوار یو. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. پلار ورله جواب ورکړو آیا زه د دو په حق لا پتا سو باندې هغه سي اعتبار وکړم لکه څنګه چې می مخکې د ضرور په حق لا پتا سو اعتبار کړي وو. الله خو بهتر حفاظت کوونکې دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکې دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیا چې کله هغوی خپل سامان پرانستو نسګوري چې داوی مال هغوی ته واپس ورکړي شوی دی. د دې په لیدو سره هغوی چغې کړې بابا جی نور مونږ سغاړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی بس اوس به مونږ زو او د خپل بال بچ ته پاره به غلا راوړو د خپل ور حفاظت به هم کوو او د یو اخبار به هم زیات راوړو دومره غلبه په اسانه سره زیات شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. پلار ورته وویل زه دې هرگز تاسو سره نه لګم ترڅو چې تاسو د الله په نوم زما سره وعده ونکړئ چې دې به مال ضرور واپس راولای بغیر د دینه چې تاسو چرته گیر شئ. کله چې ورله هغه خپل وعده ورکړه نو هغه وویل ګورئ زمون په دې قول باندې الله نظر لرونکي دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا ورته وویل اے زما بچو د مصر د بادشاہي زیتا په یو دروازه مور نه نوځي
بلکې په مختلفو دروازو ورننوځي لیکن زید الله د حکم نه تاسو نشم بچ کولای داغه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي په هغه باندې زما باور ده او څوک چې باور کوي نه هم په هغه دی کوي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون او اوشهم داسي چې کله هغه د خپل پلار د وینا مطابق په مختلفو دروازو باندې خار ته ورننوتل نو داغه دا احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ پکار رانغی بس د یعقوب علی السلام په ځل کې چې کم شک وو داغه د لری کولو د پاره هغه خپل کوشش وکړو بهشکه هغه زمونږ د ورکړې شوی تعلیم په وجا د علم خاوند وو لیکن اکثر خلک د معاملې حقیقت نه پیژني ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دوی چې یوسف علی السلام ته ور ورسېدل نو هغه خپل رور ځان ته جدا راوغختو او ورته وویل چې زستا هغه رور يم کوم چې ورک شوی وو اوس ته د هغه خبرو غم مکوا کوم چې دوی کوي فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون کله چې یوسف علی السلام د دې رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه د خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله بیا یو आवाज کوونکی आवाज وکړو اے د قافلې خلکو تاسو غلي قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون هغوی را واپس شو او تپوسې ترې وکړو تاسو سسي زرف شو قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم سرکاری نوکرانو اویل د بادشاہ پیمانه زمون نوره کدا او داوی جمعدار اویل چې کم سړی راوړه نو داغه د پاره د یو اخبار انعام دی د دې زما اخلم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين هغوی اویل په خدای مو دې قسم وی تاسو ته معلومه ده چې مونږ دې ملک ته د فساد لپاره نه راغلي او مونږه غلو نه یو قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين د بادشاہ کسانو ورته ویل خدا کستاسو خبره دروغ شو نو د غل څه سزا ده قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين هغوی اویل د غل سزا چې د چا په سامان کې سیز راوخته هغه دی په خپل سزا کې اونې شي زم سره خو د داسې ظالمانو د سزا هم دا طریقه ده فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پس داغه یوسف علی السلام د خپل رور نه مخکې داغوی د بارونو تلاشي شروع کړه. بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سیز راوستو. په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه. داغه دا کار نو چې د بادشاہ په دین یعنی د مصر د بادشاہي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې. مونږ چې د چا درجه اوچتول غواړو هغه اوچتو او یو علم والدا سشته چې د هر علم د خاوند نه ډیر اوچت دی. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دی رونی اویل کدی غلا وکړي نو ستاسو د حیرانتیا خبره هم نه ده. د دنیا مخ کې د ضرور هم غلا کړی ده. یوسف علی السلام دا غوی دا خبره پزړه تیر کړه. حقیقت یې هغه تخکار نه کړو. پس په خلای دومره قدر لا اویل چې تاسو ډیر خراب خلک یې. زما په مخ کې چې په ما باندې کم الزام تاسو لګوي داغه حقیقت الله خپې جني. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی اویل اے سردارا د اختیار خاوندا د دې پلار ډیر بوډا سړی دی. د دې پځه یو تن په مونږ کې ایثار کړه. مونږ وینو چې ته ډیر نیک انسان یې. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف علیہ السلام اویل پناه غواړم په الله پوری بل څوک مونږ څنګه ایثار ولې شو چې د چا سره مونږ مال مونتلې دي چې داغه پځه بل څوک ایثار کړو نو مونږ خو به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغه د یوسف علی السلام نه ناامید شو نو یو ګټ لاړل او په خپلو کې مشوره وکړه. په هغه کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه اویل تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې څه وعده غوښتلی ده او د دې نمخ کې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې دي هغه هم تاسو ته معلوم دي. اوس حضور د دې زینا هرگز نظم چې ترسو پوری زما پلار ماته اجازه را نکړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټول نه ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته ووایئ چې بابا جی ستاسو خو غلا کړی دا مونږه هغه په غلا کولو لیدلې نه دی چې مونږ ته معلوم شوی دی بس هغه درته بیانوو او د غیب نگرانی خو مونږه نشو کولای. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د هغه کلی د خلکو نه تاسو کړه په کم کلی کې چې مونږ وو د هغه قافلې والو ته پوښتنه کړه چې د کومې قافلې سره مونږ راغلی یو مونږ په خپل خبره کې بالکل رښتینی یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار چې دا خبره واورېده نو ویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو بل لوی خبره اسانه کړه خدا پدې به هم ز صبر وکړم او خو صبر وکوم امید دې چې الله هغه ټول زما سره میلاو کړي هغه ته هر څه معلوم دي او داغه ټول کارونه د حکمت دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیای داغوی د طرفنا مخ واړو او کېناستو او ویل چې هاي یوسفا او هغه په زړه دننه غم تیرو او د ډېر غمای سترګې سپینې شوې وې. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامن ورته ویل د خدای د پاره ته خو بس په مخه یوسف یادوي خبره دل راغلی دا چې داغه په غم کې بخپل ځان رنځور کړي یا بخپل ځان هلاک کړي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغه ویل زه د خپل پریشانای او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نکوم او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زما بچو لار شي د یوسف او داغه د رور څخه تلاش وکړي د الله د رحمت نه نا امید کېږي ما داغه د رحمت نه خو بس کافران نا امید وي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک لاړل او د یوسف علی السلام مخې ته ورغلل نو دوی عرض وکړو چې اے سردارا د اختیار خاوندا مونږ او زمونږه د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سمامول شان سرمایه راوړی دا مونږ لا ډېر غل راکړه او مونږ له خیرات راکړه الله خیرات ورکوونکو لا جزا ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. چې دای واوریدل نو یوسف علی السلام ټینګ نشو او ویل تاسو ته دا هم څه پتهشته چې تاسو د یوسف او داغه د رور سره سکړی وو کم وخت چې تاسو ناپوه وای. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا
أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغوی په حیرانتیا سره وویل هاي ولی تو یوسف یسو؟ هغه وویل چې آو زه یوسف یم او دا زما رور دی. الله په مونږ باندې احسان وکړو. حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلقو بدلا نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی اویل قسم په الله چې الله تعالی په مونږ باندې فضیلت درکړو او واقعي چې مونږ خطاکار وو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف علیہ السلام جواب ورکړو نن پتا سو هیڅ گرفت نشته. الله دې تاسو معاف کړي. هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زي زما دا قمیص ویسي او زما دا پلار په مخ باندې واچوي. داغه نظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خواله راولي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هر کله چې دا قافله د مصر نه روانه شوه نو د دې پلار په کنعان کې ویل د یوسف بوی را باندې لګي. خو حسینا چې تاسو دا وایي چې د بوډاوالي د وجنا بیا عقل شوي دي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو ویل قسم په الله چې تلا هغه سي په خپل پخوانه سودا کې پروت دي. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بیا چې کله زیری والا راغې نو هغه د یوسف علی السلام قمیص د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچو او په هغه ساعتي په سترګو کې نظر واپس راغې. نو هغه بیا ویل نو ما تاسو ته نو ویلي زه د الله د طرف نه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ټول وویل بابا جانا ته زمونږ د ګناهونو د بخانه د پاره دعا وغواړه. واقعي چې مونږ خطاکار وو. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هغه ویل زه به خپل رب ته ستاسو د پاره د معافی درخواست وکړم. بشکا هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بیا چې کله هغه ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته وویل زئی اوس خار ته نه نوځي کدا الله خوښوي نو په امن کې به اوسېږئ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خارتا دنانو تلو نورستو هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې به اختیار په سجده ټیټ شول. یوسف علی السلام اویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلی وو. زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو. دا هو احسان دی چې هغه زو د قید خانې نه راوستم او تاسو یې د سیران راوستای او زما سره یو ځای کړی. حال دا چې شیطان زما او زما درونو په منځ کې فساد اچولی وو. حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کوي. بشکا هغه خپوها او حکمت والا دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے زما ربا تا مالا حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته درسېدلو پوهه او خودلا. اے د ځمکې او د اسمان خالقا هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرستی. زما خاتمه په اسلام باندې وکړي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا قصه د غیب دا خبرونو نه دا چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درلېګو کنه نو ته خو په هغه وخت کې نه وې کله چې د یوسف رونو په خپلو کې په اتفاق سره سازش کړي وو. لیکن ته کو هر څومره غواړې خو په دوی کې اکثر خلک منون کې نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. حالکه ته په دې خدمت باندې د دوی نه څه اجرت هم نه غواړې. دا خو یو نصیحت دی چې د دنیا د خلکو لپاره عام دی. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. پزمکا او اسمانونو کې څومره ډېری نخې دي چې دا خلک پرې تیریږي او هیڅ توجه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. پدوی کې اکثر خلک الله مني خو په داسې طریقه چې دا هغه سره بل څوک شریک وي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی بیغم دي چې ګنې د الله د عذاب سو مصیبت به په دوی را نشي یا به پری په بے خبرۍ کې د قیامت ساعت ناڅاپه را نشي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين. تو دوی ته صفا وایا چې زما لار خدا ده، زه خلق الله تعالی بلم، زه په خپل هم په پوره رڼا کې خپل لار وینم او زما ملګری هم، او الله پاک دی او د شرک کوونکو سره زما هیڅ واسطه نشته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې مونږ کم پیغمبران لېږلي وو هغوی هم ټول انسانان وو او هم د دې کلو اوسیدونکي وو او هم هغوی ته به مونږه وحی لېږله. آیا ولی دا خلک په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر رانغی کم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ یقینا چې د آخرت کور د هغه خلکو دپاره نور هم زیات بهتر دی چا چې د پیغمبر خبره ومنله او د تقوی په لار روان شو. آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. د مخکینو پیغمبرانو سره هم داسې شوي دي چې هغوی ډېره موده نصیحت کولو او خلکو یې خبره نه اورېدله ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې موږ ته دروغ ویل شوي وو نو زموږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو. بیا چې کله داسې موقع راشي نو زموږ دا قاعده ده چې موږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو له خو زموږ عذاب څوک لري کولی نشي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینو خلکو په دې قصو کې د عقل والو د پاره عبرت دی. دا څه په قرآن کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوي خبرې نه دي بلکې چې کم کتابونه د دنه مخکې راغلي دي دا د هغې تصدیق دی او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی.